عزتمندو مونږ د نن یو مجربه وظیفه راوړې ده چې کوم انسان د بدو کارونو نه منع کیږي د هغه دپاره هغه بد کار که هغه نشه کول وي که د بدو خلکو سره ناسته وي که بدو مجلسونو ته تګ وي یا زنا وغیره پسې ګرځېدل وي هر قسمه بد عمل چې وي د هغې د منع کولو دپاره مونږ تاسو له یو مجربه وظیفه راوړې ده چې د سورې فاتحې یو دوه درې آیات دي ټوله سورت فاتحه نه ده صرف د هغې یو دوه درې آیات دي چې دا د 313 مرتبه د ورځې وي نو په هغه هلک په هم دموي د هغه په خورا اسکاک په هم دموي او چې کوم خوا دې ځي نو دی به د هغې سوچ کوي چې الله جل شانه یې د دغه طرف نه منې کي او دا نیت به پکې کوي او سوچ به کوي چې الله جل شانه دې د دې بدو کارونو نه منع کي نو هغه وظیفه کومه ده اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ولدوالین پورې دا وظیفه ده نو ډیره مجربه او اسانه وظیفه ده هر انسان یې کولی شي ځکه سورت فاتحه هر چاته یاد ده نو هر انسان دا وظیفه کولی شي نو که په کور کې وي که زوی وي که لور وي که هر څوک وي او بدو عملونو او بدو کارونو کې اخته وي نو دا وظیفه ورله شروع کړي انشاءالله الله جل شانه به دې په برکت سره واړي